ډاکټري ته وې چې زه به درځمه خو ما ونه چېړې ته پکې دغه نیم سینه مې خرابه. دوستانو وایي بهر د عمر راله تن او بدن جوړ کړو، احتیاط مې راته ګرم ژوندون سوړ کړ. او لویه خدایه چې دا څه ټوکه راوشوه، زه د کټ شوم او وخت نوی سنګر جوړ کړو. ګرانو ملګرو، نن د جمیل ایډوکیټ جمیل رڼا وه، جمیل د تورو تیارو کې رڼا وه. کوم ځای ته چې جمیل وررسېدلی دی هغه ځای کې هغه خپل رڼا پرېښودې ده او هغه د کوم دې بچو ته هغه یو سوچ ورکړی و، یو فکر یې ورته ورکړی، یو محنتي انسان و، یو صابر انسان و، یخ انسان و. او حقیقت دا دی چې سوچ پاټی د هر چا خپلې خو چې جمیل بچه سره میلاوېده چې دا جمیل خو بس زمونږ دی او زمونږ د سوچ سړی. اصل وجه دا وه چې جمیل هغه یو سیکولر انسان و. ما ورته ورځ ویمه جمیله تا څنګه چلې چې یار موږ ته ته کینوئ چې دا خلک دی او دا خلک دی. اما وایي چې دا سیکولر دی او دا سیکولر. ووایي د سیکولرزم تشریح هم درته وکړم سړیه، وسې به دغه به کومه ما ته وایي خدای سیکولر دی، د خدای نظام سیکولر دی. ګوره خدای مې پیر کې نه کوي، خدای به ورته خپل حساب کتاب بیا کوي. خو نن وي هغه کافر لم روزي ورکوي، مسلمان لم روزي ورکوي، د هغه په چا کې کار نشته. وایي چې موږ خلکو سره څه کار دی، موږ خو دې خلکو ته پوه ورکوو. ګرانو ملګرو، که زه دا ووایم چې زموږ نه د تیارو ته چې مشال و هغه جمیل و، هغه رانه لاړ. او ملګرو وخت لاندې دغه د ډېرې خبرې کول پې پکار دي، خو هغه یو داسې انسان و چې هغه د مخلوق خدا خدمت کړی و. او د مخلوق خدا خدمت یې څنګه کړی و؟ هغه یو د حقوق الله مونځ او داس روژه زکات دا د حقوق الله دي. یو حقوق العباد دي چې حقوق العبادو ته الله پاک رب العزت بادشاه په حقوق الله او فوقیت ورکړي. او د هغې زنده مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار ته د مازدیګر وخت ورته مونځ ته یې دغه کړی او بهیي مونځ ته تیارې وکړئ، دې کې اور لګئ. وی دا مونځ پرېږدئ اور مړ کړئ. اور ته لړوي مونځ قضا شو. وی دا قضا مو کوئ، دا د خدای دی، دا به راته خدای وبخي، خو د کام حق ته نه بخي. نو جمیل به نه به څه څیزونه هغه د هغه نه به پاتې شوي، دې کې شک نشته چې کوم یې هغه ته بخل هغه به یې کم کړي، خو چې کوم یې ورته نه بخل حقوق العباد هغه شپه ورځ کړي دي. او انشاءالله چې هغه به خروی او په آخري کې به زه دومره ووایم چې په جړا هغه خلک جاړي، په جړا هغه خلک جاړي چې د محفل یارانې تورې خاري شي. د کامدار خان له د وینا نه بعد زه راشد سویل صاحب ته خواست کوم چې راشي او د جمیل لاله د ژوند په حوالې سره یو څو خبرې تاسو ته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل میجر عامر صاحب،
د قومي وطن پارټۍ چیرمین جناب افتاب شیرپاو خان، سکندر شیرپاو خان، هاشم بابر صاحب، مسعود جبار صاحب، سلیم لالا، رشید لالا او د مختلفو کلو نه راغلي ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو، السلام علیکم. مشران خبرې وکړې خو د هغې نه بعد زما حق نه جوړېده، چونکې د سټیج سیکرټري صاحب حکم و. جمیل لالا په ځان کې یو اکیډمي وه، یو درسګاه وه. هغه د قوم لا سیاسي شعور ورکړی دی، د دې قوم دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي، 15 کاله جیل خوړلی دی، 3 کاله روپوش پاتې شوی دی او مختلف طبقاتو سره د هغه ډیر نږدې تعلق پاتې دی. د قانون په حواله که درته ووو نو بلیک لا ډکشنري وه چې څه تپوس پتې دې کو د هغې جواب به یې دله درکو. د مرغوز په حواله باندې چې کله د ډسټرکټ نایب ناظم جوړ شو، دا د هغه ګریټنس و چې هغه مراعات نه دی اغستی. په هغه دور کې د بامخیلو مرغوز بایپاس جوړ کو، د ګورنمنت ډیګري کالج ثوابۍ دپاره یو سوچ لره او د دې دغه یې وموکه. دغه شانتې د سینټینیل ماډل های سکول یې دلته سب مرغوز ته راړه. د توربیلې نه ډایرکټ د بجلۍ د مرغوز دپاره دا خو سیاسي نورم بل لا دغه و چې کم د دې مرغوز دپاره یې کړي دي. د مرغوز دپاره یې غټه خبره دا ده چې دلته په هر بچي کې سیاسي شعور اچولی دی. نن که مونږ دلته په سټیج ولاړ یو نو دا د جمیل خان د برکته یو. زما عزتمندو کامدار خان لالا خبره د سیکولرزم د دغه وکړه، دا ما بل از بار اسوسییشن پروګرام کې تعزیتي ریفرنس کې ویلو چې مونږ به مختلف کتابونه غوښتل. زه د یونیورسټۍ نه رالم، د بلوچستان یونیورسټۍ نه، نو التم یو سیاسي خلک الته شعور لري دغه لري. ما ته یو ملګري وی چې تا موسی سه مارکس تک کتاب لوسته دی. ما چې کتل نو ما دا کتاب خو ماله جمیل لالا راکوي. نو ما جمیل خان ته ووی چې ماله دغه کتاب پکار دی. نو هغه ما ته وی چې تا سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی. نو زه غلی شم، انکار مې وکړه چې نه. ما ته وی چې اول سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ولوله، د هغې نه پس نور کتابونه لوله. نور مشران به هم خبرې کوي. ډېره مننه، شکریه. دې نه پس عطاالله صاحب چې زمونږ د ثوابۍ ناظمي الله صاحب دی، هغه ته خواست کوم چې راشي او د جمیل لالا د ژوند په اړه باندې یو څو خبرې کوي. عطاالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی. انتہائی قابل احترام د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر، زمونږ د ټولو میلمه، دې وخت کې د دې ټولو پښتنو میلمه، زمونږ د دې علاقې ډېر عزیز، ډېر درون عزتمند ښاغلی افتاب خان شیرپاو صاحب، د هغوی بچی او د دې پارټۍ صوبایي مشر ښاغلی سکندر خان میجر صاحب، د دې محفل مشر، او په دې سټیج چې څومره میلمانه مشران معزز ناست دي او زما مخې ته د ګڼو کلونه او زموږ د خپل کلي عزیزان ناست دي، ټولو ته په جمع السلام علیکم او په خیر راغلی. زما مشرانو کامدار خان لالا او راشد ایډوکیټ صاحب، د جمیل لالا د ژوند په اړه باندې تاسو ته سیر حاصل خبرې وکړې او دې ځای کې د هغه د یادولو مقصد دا دی. لومبۍ خبره زمونږ دا ده، یو شعر یو شاعر لیکلی دی کہ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. جمیل کاکا جی زه لکه زما دا چې څنګه د اعظم دی او دا نجیب دی دا ویرونه دي، نو هم دغه شانې د خپلو بچو په شان د خپلو ویرونو په شان ټریټ کړی و. د هغوی والد صاحب، د هغه پلار منور خان بابا یو ښه پښتون، یو روښان فکره سړی، د هغه وخت یو تعلیم یافته سړی او زما د ټولو مشرانو سره، زما د نیکونو سره ډېره ښه ورورولي
او مونږ سره په هغې ریفرنس باندې په هغې بنیاد باندې زمونږ کور سره او مونږ سره ډېر ښه تعلق او چې څنګه د یوې چې افتخار خان چې زمونږ استاد و نو زوم دا خبره ډېر په دعوې باندې کوم چې زما هم استاد و زما هم ډېره تربیت کړی کوشش یې کړی را بللم به که داسې څه غلطۍ به زمونږ نه کېدې په ټیلیفون باندې ماله به پوی راکوله پویولم به او یقینا چې هغه یو لوی سړی و د هغه په ژوند هم الحمدلله مونږ ویلي دي چې هغه یو قابل سړی و هغه د سیاست په داو پیچ باندې او په سیاست کې د بردبارۍ قایل سړی و هغه د مختلف همجهد شخصیاتو حامل انسان و هغه که د قانون په حواله وه که د صحافت په حواله وه که د سیاست په حواله وه که نور د مطالعاتي حوالې سره هغه الله پاک یو خصوصي فکر ورکړی و یقینا چې د هغه د مرګ سره مونږ ته د کلي ته د علاقې ته د پښتنو ته ډېر لوی خلا میلاو شوه ډېر لوی نقصان وشو خدا یو فطري عمل دی پکار ده چې د داسې روښان فکره خلکو د داسو عزتمندو خلکو کم تعلیمات دي او د هغوی کم کوششونه دي چې هغه موږ مخ په وړاندې بوځو یقینا چې زمونږ د معاشرې ته اوس به میجر صاحب سره دا خبره کوله د سیاست حوالې سره د معاشرې د عدم برداشت حوالې سره نو یقینا چې موږ دپاره دې وخت کې د داسې قسمه خلکو ضرورت دی چې کم جمیل کاکا جي چې کم د هغه سوچ او فکر نو نن پکار ده چې موږ په هغه تعلیماتو باندې د هغوی په سوچ په فکر باندې مخکې لاړ شو ځکه چې نن موږ ته ډېر زیات ضرورت دی او زموږ معاشره نن د عدم برداشت او د انتشار ښکار ده نو د داسې غوندې خلکو چې هغوی رواداري او برداشت بردباري د هغوی په شخصیت کې نو یقینا موږ لا تاسو ټولو له پکار دي چې موږ په دغه چې کوم وینه دي کوم خصوصیات دي چې په دې باندې موږ تګ وکړو زما مشران ناست دي زه د دې خپل د دې ټولو عزیزانو ډېر مشکور یم چې ما نن دا موقع په لاس راکړه دلته رالل او موږ پکار ده چې د دوی څومره زیات نه زیات خدمت وکړو چې وکړو زما مشران دي زموږ مشر دا زموږ دپاره د اعزاز او د فخر خبره ده چې افتاب خان شیرپاو زموږ کلي ته راغلی دی زموږ مشر دی نو ټول به خبرې اورئ او زه ډېر وخت اخیستل نه غواړم ستاسو د ټولو د دې پارټۍ د دې ټولو ملګرو ډېره شکریه چې موږ هم د دې قابل او جوګه وګڼلو او دلته یې راوبللو او د یو دو خبرو موقع راکړه چې ستاسو مخې ته د جمیل کاکا جي غوندې شخصیت او د هغه د هستۍ پاک لبانې وکړو خوشحاله آباد اوسئ الله دې د هغه کور له ټولو له صبر جمیل ورکړي او الله دې کړي چې د هغه په دې بچو کې په دې ویرونو کې داسې خلک پیدا شي چې د هغه کمې پوره کړي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ السلام علیکم زه قومي وطن پارټۍ ډیپټي سیکرټري محمود حسن صاحب راغی هغه ته په خیرالي وم د ثوابۍ او د خپل طرف نه اوس زه د جمیل لالا ډېر ملګری ډېر نږدې چې ورسره پاتې شوی دی ډېره زده کړه به یې کړي نو زه سلیم ایډوکیټ ته خواست کوم چې راشي او د هغه په ژوند په هکله باندې یو څو خبرو سلیم لالا شروع کوم په نامه د ډېر لوی الله چې بخونکی او مهربانه دی د جمیل خان مرغوز د دې تعزیتي دستوري ډېر عزتمنده صدر صاحب زما ګران محترم رور میجر عامر صاحب د دې تعزیتي دستوري ډېر درون ډېر روایتي او ډېر خوږ پښتون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب زموږ ډېر درون میلمه مشر هاشم بابر صاحب سکندر خان شیرپاو صاحب آی سره راغلو ډېرو درنو عزتمندو میلمنو د مرغوس کلي او د خواوشا کلي نه راغلو ټولو درنو عزتمندو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو زلمو موږ به خبرې خپل مشر ته به ډېر زیات وخت ورکوو چې د هغه خبرې واورو خو زه دا یو خبره کوم چې موږ پښتانه موږ ډېر لوی لوی خلک زیږولی دي
خو زمونږ دا ډیره بدمرغي ده او دا زمونږ ډیره زیاته بدقسمتي ده چې مونږ خپل مشران خپل خواخوږي په وطن او کام او ولس او په دې خاوره مین خلک مونږ اکثر د مرګ نه پسې مونږ ستایو، د مرګ نه پس په هغې خبرې کوو. په کار ده چې د دې دور ځوانان که هغه هر ګوند سره او هر فکر سره تعلق لري چې هغې خپل خواخوږي خپل مشران که هغه د ژوند په هر میدان کې د هغې خدمات دي چې مونږ هغې په خپل ژوند باندې داسې چې جمیل خان مونږ کېنولی وی دې ځای هغه ناست وی او مونږ د هغه خدمات چې کوم دی د هغه په وړاندې ستایلی وی او خبره کړې وی، دا به ډېر ښه وه. په کار دی چې مونږ په ځوانانو ته دا د دې سوشل میډیا د لارې وام چې په هر میدان کې په هر فیلډ کې چې کم خلک خدمت کوي په کار دی چې هغه په خپل ژوند مونږ ونازوو، نو دا به ډېره ښه خبرې. په جمیل خان زه ډېره مختصر خبره کوم. جمیل خان زما په خیال زموږ ملګري دلته ډېر ناست دي چې مونږ او جمیل خان دي یو ځای جیلونه هم تیر کړي دي، مونږ مفروضتیاګانې هم کړي دي، مونږ مبارزه هم کړې ده شریکه، ډېر ملګري ناست دي. خو زما ورسره د ټولو ملګرو ته پته چې زما ورسره ډېر نږدې تعلق او جمیل خان سره زما تعلق هغه وخت نه و چې زه په اسلامي کالجیټ سکول کې ما په کال 1970 کې سبق وی او جمیل خان د خیبر یونین الیکشن ته ولاړو، نو موږ به د هغه جلسو له د شپې هاسټل نه پټېدو، زموږ د سکول هاسټل و اجازت په نه و او د هغه جلسو له به چې د اسلامي کالج په مختلفو هاسټلو کې به د هغه جلسې کېدې، هغې له به موږ تلو. ما د هغه وخت نه جمیل خان پېژندو. بیا چې زه صوابۍ ته رالم په کال 1981 کې او ما وکالت شروع کړ، نو جمیل خان دلته او جمیل خان سره زما ډېر زیات نزدېکت پیدا شو. هغه زموږ کلي ته راتلو، هغه وخت کې پاکستان نیشنل پارټۍ کې PNP کې و چې بزنجو صاحب د هغې مشر و او زه چې کوم نه په نیشنل ډیموکریټک پارټۍ کې وم. خو د هغه په وینا به ما په خپل کلي کې دا زما ورور میجر صاحب ناست دی، رشید لالا ناست دی، د کلي ځوانان به مې راغونډول او سټډي سرکلز به مونږ کول. بیا هغه سره زما ډېر نږدې بیا زموږ NDP او PNP راوځای شو. په کال 1980 کې NP جوړه شوه. زه تاسو ته دا نن د هغه په دې کلي کې په دې بختور کلي کې په دې مرغوس کې زه دا خبره کوم چې زه په خپله د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق نه لرم. زما پلار سرکاري ملازم و او زمونږ په کور کې سیاست نو، خو که زه نن په دې صوابۍ ضلع کې د یو سیاسي کارکن په حیث ولاړ یم، نو په دې کې د دوو کسانو ډېر لوی لاس دی. یو د زیدي د خان کاکا عبدالعزیز خان او یو د جمیل خان مرغوز ایډوکیټ چې زه نن ولاړ یم او خلک مې د یو سیاسي کارکن په حیث پېژني. ما د هغه نه ډېر څه زده کړي دي، هغه سره مې ډېر جنګونه هم کړي دي، موږ ډېر اختلافات هم راغلي دي. خو زما او هغه خبره صرف زما پورې نه وه، زموږ تر کور پورې وه. د هغه کور ودانه چې ده هغه زما داسې لکه زما مشر خور او زموږ ډېر نزدېکت پاتې شوی دی. او ما په خپلو لاسو د هغه جسد دې ځای د ګاډي نه کوز کړی دی او هغه کور ته مې وړی دی او په دې مقبره کې په خپلو لاسو په هغه منونو خاورې اړولې دي. خو زه اوس هم نه منم چې جمیل مړ دی. جمیل ژوند و، جمیل د ژوند علامت و، هغه د ژوند هغه ډېر ژوند پرسته سړی و. هغه په دې ژوند کې هغه یو بېچینه روح و جمیل. هغه همیشه په دې زمونږ په دې ټولنه کې د دغه خونړي نظام دا چې یو ښکته او بل بره د دې خلاف ټول عمر مبارزه کړې ده او داسې نه و. جمیل خان دومره قابل ترین سړی، زه په دې ټوله صوبه کې خلک پیژنم، قابلان خلک پیژنم. د جمیل عمره مطالعه ما په ذهن کې ما ته نه ښکاري چې د یو سیاسي کارکن د یو سیاسي مشر به دومره مطالعه لکه جمیل. او که هغه وکالت کولې نو زه تاسو ته دا وایم که هغه وکالت کولې او سیاست یې نه کولې، دا قامي او ولسي مبارزې نه کولې، نو جمیل به که د سپریم کورټ چیف جسټس نو د سپریم کورټ جسټس په خامخا ریټایرډ و. دومره قابل سړی و. خو هغه ټول عمر په ملنګۍ او فقیرۍ کې تېر کړی. هغه همیشه په موټر سایکل ګرځېدلی، په موټر سایکل
او زه ورسره په دې موټرسایکل ګرځېدلی د کسانانو د طالب علمانو په دې ټولو کلو کې او په دغه ګډون کې علمزیب خان دی الله پاک وبخي، فیض محمد لالا د شوي، زه خبل الورید د مانیری، دا په دې ټول ګډون کې مونږ چې کله فایرنګ وشو په کال 1980 کې نو په دې ټول ګډون کې مونږ ګرځېدلي او دا تحریک مونږ پیدا کړو او دم چې دا کارخانې ولاړې دغلته انډسټریل سټیټ ته دې لپاره مونږ یو کال جدوجہد کړی زموږ مشري جمیل ایډوکیټ کړي. نو جمیل ډېر لوی سړی و او زه دا خبره کوم چې جمیل یو داسې سیاسي کارکون و چا دلته څنګه لالا خبره وکړه کامدار خان لالا هغه د هر چا و. جمیل همیشه د ظلم خلاف د ولس په حق کې همیشه هغه आवाज پورته کړی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې جمیل د دې مرغوز د بختور کلي دا د خدایي خدمتګارو کلي دی او دا هغه بختور کلي دی چې په دې کې د خدایي خدمتګار د انګریز سامراج خلاف لومبنۍ جلسه چې کوم دی هغه په دې مرغوز کې شوې او دا پاکستان چې نن موږ ګورو دا هله جوړ شوی دی چې انګریز د دې وطن نه تللی او د انګریز سامراج خلاف د دې کلي ډېر لوی تاریخ دی د مرغوز، دا ډېر بختور کلی دی او جمیل په دې لارو کوڅو کې او په دې کوڅو کې لوی شوی او د دې نه دا اثر اخیستی و. نو زه د مرغوز ځوانانو ته دا خبره کوم که تاسو هر ګوند کې که تاسو په هره پارټۍ کې خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې د جمیل ته ټریبیوټ پیش کول، جمیل ته پیرزونې وړاندې کول د ټول نه لوی ښه خبره دا ده چې موږ هر ځای د ظلم خلاف، موږ هر ځای ولس سره کوم ځای زیاتې کېږي، کوم ځای استحصال کېږي د ولس، په کار دی چې هلته موږ خبره وکړو دا د جمیل ته پیرزوینه پیش کول او جمیل ته ټریبیوټ پیش کول. زه په اخر کې دا یو خبره دلته کوم، آفتاب خان هم ناست دی، میجر عامر صاحب هم ناست دی، دا ډېر رسېدلي مشران دي. زه دوی ته دا خبره کوم چې دا ثوابی ده، دا د دې ټولې پښتونخوا کې دا یو ځانګړې علاقه ده، دا ثوابی دا د جمیل خان کلی او د هغه علاقه په هغې حواله زه صرف دا یو خبره کوم چې زمونږ آبادي دومره شوه چې مونږ پې ډېر شو او ځمکه را باندې لږه ده، زمونږ د 40,000 نه کم یو وړوکی کلی هم نشته، زمونږ تقریبا د 1.5 لکو نه آبادي خو مونږ یې د سرکار په کاغذونو کې 2 لکه خېلي دي، 15 د پاسه 200 کلي دي په دې ثوابۍ کې او دلته د 4-5 کالو نه یو لوی قتلیام شروع دی. دلته د قانون او د آئین هیڅ عملداري نشته، چرس پوډر دا په لارو کوڅو کې خرڅېږي کل عام. زمونږ په تېر 4-5 کاله کې زمونږ 15,000 ځوانان په خپل منځي دشمنو کې په ګولو مړه شو. دلته پکار دی مونږ له داسې انتظامیه پکار ده چې د امن راولي، امن نشته، داسې ګولۍ راوتې دي، داسې ګولۍ چې په سټینګ بوتل کې یو ماشوم واچوي ایکسټریک ګولۍ ورته وایي، په هوا یاره 2 مړه شو په جنګ ډېر کې. د موسیقۍ او د ټرانسجنډر په نامه باندې دلته بدکاري شروع ده، غږ کوي نه عالم غږ کوي نه امام غږ کوي نه سیاسي لیډر غږ کوي نه نمایندګان غږ کوي، ثوابۍ د یو لوی تباهۍ په لار روانه ده. په کار دی چې مونږ جرګه شو او دا ثوابۍ به چې دا مونږ ته خپلو پلرونو او نیکونو ډېره پوره ثوابۍ پرېښودې وه، دا د روایتونو د اجرو د جرګو د مرکو ثوابۍ ده، دا د جمیل خان ثوابۍ ده. هغه ته د ریفرنس پیش کولو په دې وخت زه دا خبره ځکه کوم چې مونږ ور ډېر لوی تباهۍ سره مخ یو، مونږ اخلاقي طور، معاشي طور، انتظامي طور ډېرې لوی تباهۍ سره دا ټوله پښتونخوا مخ ته خو سرخیلې دا ثوابۍ ده. د ثوابۍ فکر وکړئ، نو زه دغه مالدار او شتمنو خلکو ته وایم چې دې ثوابۍ ته به ګوره 2 میاشتې پس راتلی نه شئ، دا ګوره د ژوند وځي ثوابۍ. په کار دی په کلي کلي کې جرګې وکړئ او زه عالمانو او امامانو ته دا خبره کوم، علما کرام ته دا خبره کوم چې اخلاقي طور هم تباه کېږو، معاشي طور هم تباه کېږو. دا باسین په غاړه اوس ټول پاکستان له بجلي ورکول لوډ شیډینګ دی، انډسټریل سټیټ د افیمو په بدل کې جوړ کړ، افیم را باندې هم بند کړو، کارخانې هم بندې، بېروزګاري ده. د دې ټولو خبرو زه د جمیل خان په دې ورځ دا خبرې ځکه وکړې چې دا د مشرانو په نظر کې راولم او د دې سوشل میډیا له لارې د ټولو ځوانانو په نظر کې راولم. او زه په آخر کې جمیل خان ته د هغه پښتون روح ته د صاحب شاه صابر دا یو 2 شعرونه پیش کوم
چې دا ټکی ټکی ساس کی چې په لاره کې خوره ده دا زما وینه ده په دې کې هر څومره سیلی والوځي که په هر څومره بارانونه وشي دا به رنګ نه اړوي دا زما وینه ده دا به دې کام له فیصله ورکوي او دا به سبا له حوصله ورکوي. ډېره مهرباني. سلام علیکم. د سلیم لالا د وینا نه پس زه مسلم جان ته خواست کوم چې راشي او یو څو شعرونه د جمیل لالا په حوالې سره ووایي. مسلم جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ژوندون کې د دما پوښتنه نه کړه نو اوس مې صلح کولوې کا خدې د کبا خبردارونو جمیل صاحب چې کومونه هغه د پیپل پارټي چې کله شهید ذوالفقار بوټو راته شهید حیات محمد خان شیخ په دې سیمه باندې ګرځېده دا غسا ګرځېدم دا هغه وخت نه په پیپل پارټي کې بیا ما ته په جیل کې 2 میاشتې 3 میاشتې و د پاتې شوې دي. مونږ له سوچ او فکر را کړی دی د ټول کام له چې کم دی نو منډه تړي والی دي دې باندې پیردو کړی خپل لیکلې پم پیردو کړی دي خپل دانې پم پیردو کړی دا یو څو شیرونه دا کپا کې وایم د مشر په وینا باندې ته چرته دی ملګری شپه د سپین سبا خون دی ظلم حق دے دور ختم د جڑا خون دے ته چرته دی ملګری شپه د سپین سبا خون دے دور حق دے ظلم حق دے دور ختم د جڑا خون دے ته